اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو درنو کتونکو اورېدونکو ته د زړه د کومې سلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، اول خو د یو ملګري ویډیو تاسو اورو چې کوم د منشیاتو ملګری دی، تاسو اول دا ویډیو اورو او دینه بعد اخر کې مو یوه خبره دی، بیا هغه ډېره هم ضروري دی. خسرجی نما سرمیر دی د مرغان شمخی اوسیدونکی یم. 2002 ما نشه شروع کړې، پلار مو پورې و 2001 کې ما دوا کړه. بس پلار مو قطر کې و، خیلی لکونه روپۍ برته رستولې و. بس د ټولو مشر و، ما نشې کولې. بیا 2006 کې ربنتې پلار خبر شو پورې نه څه راغله. بیا هغه زه بیل کلان 2 بچیم شوي وو. بس هغې نه د خپله صاحبه اوسه پورې ورکې ښاخ یم. اوس مې زړه غواړي اتم بچي دي، یوه هم ښځه دی څه زه دا نشه پرېږدم د مو علاج وشي. وړه بچي هم دي و. بس الله نه ختم بله څه اسره نشته دی. خو شته پلار کې یتیمان دي. د مو بچي واکسي زه ژوندی یم خو یتیمان دي. خلکو بچي واکسي، ما بچي واکسي صاحبه دې ته جوړ شوی یم څه ځان پوه شوې. خو بس زه د الله ته سوال کوم، تاسو ته کوم سر ما زړه نور دا غواړي چې زه دا نشه پرېږدم، خپلو بچیو ته روغ شو الله له مزدوري ورته شروع پوه شوې. دا مو زړه غواړي و د 17 کاله نشه مو وکړه، خو هېڅ پښې ونه ډولم. سره سر ته بهېږي روان یم، ورونو پرېخلم، پلار پرېخلم، لکونو روپیو سره یې ساتلی وم، خو پلار سره نه معلوم شو پرېخلم صاحبه. اوس مردان شیخ ملتون کې یوست. ملګرو، څنګه تاسو ته پته ده، تاسو دا ویډیو اورېدله، په دغه کې چې د کوم کاس دی چې دا د کلونو راسې نه نشه کوي او دا یې اوس غواړي چې یاره زه دا نشه پرېږدم. دې ته اوس دا احساس شوی دی چې یاره زه د خپل ژوند سره د خپلو د بچیو ژوند هم طبیعي طرف ته روان کړی دی او دې ته دا احساس هم کېږي چې یاره نشه ښه شی نه دی، خو اوس هغه پرېږدول غواړي. نو ملګرو، داسې زموږ په علاقې کې ډېر خلک دي چې هغه نشه پرېږدول غواړي. هغه ته دا احساس شوی دی چې دا نشه ښه شی نه دی. هغه ته دا پته لګېږي چې دا مو ژوند طبقې د مو عزت طبقې مو ته څومره هم په معاشرې کې کوم کادر دی هغه کموي. نو اکثر زموږ په علاقې کې ډېر داسې خلک دي چې دا غواړي چې زه پرېږدم، خو بدقسمتي دا دی چې موږ په خپل علاقې کې ډرګ سنټر نه لرو. بدقسمتي دا دی چې موږ په خپل علاقې کې سوشل ویلفیر یو ډپارټمنټ خو لرو، خو په نامې باندې هغه کې به تنخواهوان یا وي، هغه کې به نور افسران یا وي، خو دلته د هغو کار هېڅ نشته. دلته ډرګ سنټر نشته چې دلته مو یو کس داخل کړو او د هغه علاج وشي، د هغه کانسلینګ وشي. نو مجبورا مو دا څومره خلک دي د کوهاټ، پېښور، چرساده او داسې مردان، بیا اوس یهاں تک چې نوشهره منشهره پرې دا کسان مستو چې کومه هم سرکاري سنټرې دي، غریب خلک مو هلته ستو. دویمه خبره، اکثر چې کوم سنټرې دي د مختلف اضلاع ولا هغه اکثر موږ ته دا خبر هم وکړي چې پټان بھائی چونکې دا خو خپل ډسټرکټ دپاره دی، موږ ته نو دومره مریضو نه شو غوښتلی سره کوم ریشو ساته موږ ته ټلیفونونه کوي. و دلته چې زموږ خلکو میاندې وکسي، ورونه وکسي، والد پلار یې وکسي، مطلب دا دی بچي وکسي. هغه غواړي سره پلار غواړي چې مو بچي علاج وشي، مور غواړي چې مو بچي علاج وشي، ورور غواړي چې مو ورور علاج وشي، زوی راشي سره د مو پلار علاج وشي. هر کم کیپیسټي مو سره دی نه. نو ملګرو، اول خو ټول نه ضروري دا دی چې موږ په کورمې کې د دې شي روکتام وکړو. بیا ټولو نه ډېره ضروري دی چې موږ په خپل علاقې کې یو ډرګ سنټر ولرو چې هلته د غریب سړي علاج پرې کېدی شي. او بله دا ده اکثر داسې کسان دي چې هغه نشه پرېږدول غواړي، لکه څنګه تاسو دا ملګري واورېدل، خو د هغو بعضې داسې مجبوري دي چې هغه د فاینانشلي سپورټ سره تړلي دي، بعضې داسې مجبوري چې هغه د علاج سره تړلي، بعضې داسې مجبوري چې هغه د کانسلینګ سره تړلي. نو اکثر موږ سره داسې خاندانونه، داسې کسان چې هغه مو علاج وغواړو، خو صرف دې وایي نه چې د هغه د خرچې یا د هغه د بوتلنې یا د هغه چې څومره هغه نه کرایه لګېږي، نو دا یو نه دی، دوه نه، دا انتهایي زیات خلک دي. دې نه علاوه داسې کسان شته چې هغه غواړي چې زه علاج وشو، خو دې وایي نه موږ ته هېڅ یاره که زه لاړ شم مو بچي دي د هغو د ګټنې یا د هغه د رزق یا د هغه د خرچې بله هېڅ ذریعه نشته دی. زه که په سولې که په غلې باندې خو خپلو بچیو ته د رزق غم کوم. نو ټولو هغو خلکو ته چې هغه وزدوري دي، هغه خلک چې هغه زکات، خیرات، صدقه کولی شي، نو موږ ټولو ته دا اپیل دی چې تاسو مله سهاره فاونډیشن فاینانشلي طریقې سره د زکات په صورت کې، د خیرات په صورت کې تاسو سپورټ کړو. او موږ غواړو چې دا رقم خلکو چې هغه نه بچي ته تکلیف دی، هغه نه مور ته تکلیف دی، هغه نه پلار ته تکلیف دی، هغه نه معاشرې ته تکلیف دی، چې دا رقم خلکو علاج وکړو. تاسو ټولو ته موږ د تعاون اپیل کوو چې تاسو موږ سره تعاون وکړو چې موږ خپلې معاشرې نه د ډرګز یا د منشیاتو ختمونې سره د دا رقم خلکو علاج هم وکړو. ډېره مننه.